السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډیره افسوسناکه او دردونکې واقعه رامنځته شوې ده په کراچۍ کې. مشهور سوشل ورکر ذوالفقار چې ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. ذوالفقار په څه وجه باندې قتل شو؟ اخر دومره غټ ظلم ولې وشولو او ذوالفقار چا قتل کړو؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټاله نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره پسندتیا سره ملاویږي. دا واقعه په کراچۍ کې رامنځته شوې ده چې مشهور سوشل ورکر د دریو بچو پلار ذوالفقار علي بټو نامعلومه کسانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. ذوالفقار علي بټو به ډیر ښه بیانونه کول او د حساب له د معلومات دپاره به بیانونه کول چې ناګهانه په هغه باندې د کوره بهر نامعلومه کسانو فایرنګ وکړو او ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. بچي یې تېنه یتیمان پاتې کړل، ښځې کونډه پاتې شوله، کور والې ډېر په سرو سترګو باندې ژاړي او د انصاف غوښتنه یې کړې ده چې زموږ د زوی ګناه سوه او په څه وجه باندې قتل شو. موږ ته د انصاف میلاو شي او زموږ د زوی د قاتل زر در زره گرفتار شي. ټول عوام د احتجاج لپاره هم روتې دي ذوالفقار ته د انصاف ورکړل شي، خو هغه ته لا اوسه پورې انصاف نه دی میلاو شوی. پولیس په دې کې لا کارکردګي نه ده حاصله کړې چې د ده قاتل گرفتار کړي او انجام آخر ته دې ورسوي، خو لا اوسه پورې یو قاتل هم نه دی گرفتار شوی. په روژه کې دومره غټ ظلم وشو. مشهور سوشل ورکر ذوالفقار علي بټو چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو، هغه له دې الله تعالی په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور والا له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دا چې چا قتل کړی دی الله تعالی دې هغه غرق او تباه کړي. دا دنیا دې الله تعالی خراب کړي او هغه دنیا مځکه چې په روژه کې ډیر غټ ظلم وکړو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ.